وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. دا ابو هريره رضی اللہ عنہ دا روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: آیا تاسو ته پته شته چې غیبت څه شی دی؟ صحابه و عرض وکړو: الله او رسول خو پوهیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: تاسو ورور تاسو په داسې څه یاد کړئ چې په هغې سره یعنې هغه بد ګڼي. هغه عرض وشو چې په دې کومه خبره مې کړي که هغه زما په ورور کې موجوده وي، کومه چې زه ویم، نو آیا دا غیبت دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: ته چې کومه خبره کوې او هغه په هغه کې موجود وي، نو هم تا د هغه غیبت وکړو، او که په هغه کې نه موجودو نو بیا تا په هغه باندې بهتان ولګاو. حدیث مسلم نقل کړی دی. اتدرون دا استفهام خپل معنی دا یو نامعلومه شی په باره کې تفوس کول، یعنی تاسو ته فتح شته، یعنی دلته د دې صحابو شوق او رغبت پیدا کول په دې غرض باندې نبی صلی الله علیه وسلم دا په طریقه د استفهام باندې دا تفوس کو چې مل غیبت. تاسو ته فتح شته غیبت څه ته وایي، یعنی شرعي حقیقت څه دی؟ نو صحابه ویل چې الله ورسوله اعلم، الله او رسول ښه پوهیږي. نبی صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته فرمایلی چې ماشاء الله وشئت، چې دا خبره فرمایلی و، ویل: اجعلتنی لله ندا، عزت د الله سره شریک لما. او دلته په دې حدیث کې دا دی چې الله ورسوله اعلم. نو دلته څنګه الله او رسول دواړه په عالمیت کې جمع شوي دي چې دا دواړه ښه پوهیږي؟ نو جواب دار چې هلته امور قدریه او امور کونیه بیان دی، نو په دې کې الله او رسول دواړه جمع کول جایز نه دي. او دلته د امور شرعیه بیان دی، دا جمع کول جایز دي. ځکه کومه فاصله چې دلته دا نو دی کې شرعاً دا شوی دا، اول ته نبی صلی الله علیه وسلم فیصله کړې وه، نو الله شارع دی، قانون ساز، او داغه نبی شارع دی، صاحب الشرع چې بیان د شرع کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا تاسو پوهیږئ غیبت څه دی؟ نو الله او رسول خو پوهیږي. نبی علیہ السلام د غیبت تعریف وکړو چې ذکر کا اخاک بما یکره، خپل رور په داسې خبره یادول چې هغه بده ګڼي. نو یعنی چا پشي عیب ذکر کول په مجلس کې چې کړي سړی حاضر نه یو د چا عیبونه لټول. بما یکره ما موصوله ده یا مصدریه ده، یعنی بالذی یکره یا بما، یعنی بمکروهن دواړه معنو باندې راځي. کما مصدریه شي نو دا مطلب به شي چې په مکروه او خراب شي باندې څوک یادول، او که بما یکره کې ما موصوله شي معنا بالذی یکره، هغه د ورور په باره کې هغه خبره ذکر کول چې هغه بده ګڼي. نو برابره خبره ده که نور خلک یې بده ګڼي او که د هغې په خپله، نو دا معنا عامه شو. بما یکره برابره خبره ده که په دین کې هغه بده ګڼي، یا په دنیا کې، دارنګې په بدن کې بده ګڼي، یا په مال کې، یا په اهل کې، یا په جامو کې، یا په سورلۍ کې، یا د دین علاوه په بل څه متعلقي چې یو خبره یو مسلمان بده ګڼي ته په هغه پسې دا خبرې کوي، نو دا د هغه تا غیبت وکړو. الله په قرآن کې فرمایي: ولا یغتب بعضکم بعضا، د یو بل غیبتونه مکوئ. نن سبا معاشره کې غیبت چې دی نو ډېر عام شوی دی.
الله فرمای ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه تاسو دا خوښوي چې تاسو چا څخه غیبت کوئ خبري نو دا خوښوي چې د مړ ورور غوښه وخورئ دا خو تاسو بد ګڼئ نو غیبت کولم د مړ ورور غوښه خوړل دي په دې وجه شو مشابه شو چې په غیبت کې د انسان عزت ختميږي لکه څنګه چې د غوښه د خوړلو په وجه د څرمنې نه جدا کیږي او بل لکه څنګه چې د مړي په غوښه خوړلو سره داغه د خپل ځان نه دفاع نشي کولای نو دغه شان چې کله یو ته د رور مسلمان غیبت کې داغه په عزت حمله کې واغه نه خبره دی هغه ځان نه دفاع نشي کولای دا غیبت حرام دی دا یو بد خوی دی چې د دې د وجنه د ډیرو شرونو دروازې پرانسته کیږي جنگ جګړې نفرت عداوت او دشمنی تعلقات خرابېږي د غیبت د وجنه او د دې وجنه چې غیبت ګناه کبیره ده او دا نور ګناهونه خو معاف کیږي ک الله وغواړي خو دا غیبت چې دینو دا دومره خطرناک ګناه ده چې دا دې سړی نه معافي نه غوښتل نه معاف کوي الله تعالی دا غیبت نه معاف کوي غیبت څه وجنه خلق کوي د دې لپاره ډېر اسباب چې کله سړی کې د تقوا کمزوري سان تقوا کمزوري نو د خپل خبرې څخه لحاظ ساتي د شرعي احکامو قدر او قیمت نه پیژني نو بس استغیبتونه کې بل چې چا د چا سره حسدي داغي په وجه باندې پسې غیبتونه کوي دروغ او بهتان د دې حسد د ختمېدو طریقه مخکې منګه بیان کړی و ته دا ورور مسلمان صفت وکړه صفت او خلکو ته صفت وکړه دا غړ لړنه باندې حسد وزي واشه چا سره حسد دې داغه صفاتونه وکړه نو یو د حسد د وجه نه غیبت کی او بل چې خپل ځان په بلو چتول او بل ښکته کول یعنی خپل عزت خلق پدې کې ګوري چې د بل غیبت وکي د بل په بیزتی کې خپل عزت لټول دانش لرا د بل انسان غیبت او چغلینی کول دا د دې لپاره چې ځان چتول او بل ښکته کول کله کله خلک کسي ټوکې او د خوشتیبیته او د غب شپ د پاره په خلکو په غیبتونه کوي نو د دې په معاشره کې ډېر غلط آثار مرتب کی عداوت دشمنی تعلقات خرابېدل دا پدې باندې پدې غیبت په وجه باندې آغا کی پادشاه فاسق انسان آغا کار گناہ کوي نو بل مسلمان ته خبرول دې لپاره چې هغه د ضرر نه بچ شي یا یو بدعتي عالم دی بدعات کوي داغي عیبونه بیانول جایز دي ته غیبت نه ویل کی په دې شرط چې دې عیب وین کې مقصد به صرف د الله رضا او خلق بعد د عالم د شر نه ایره چې دا عالم په کم ګناه کې اختره په بدعاتو کې په خرافاتو کې په تعصب او عزت کې بڑاله بازی کې نو داغي د ازاله د فارا چې یو عالم داغه غیبت خلق کوي او داغه هغه منکر کار خلکو تخکار کوي چې دا دومره فاسد مفسد بدعتي او گمراه انسان دی د دین ځان مساتې نو دا غیبت نه دی حدیث کی راځي دلیل په دې باندې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه حدیث دی چې عینه ابن حسم منافق چې کله راتلو اجازه ته ورکو ولئذنوه له بئس اخو العشير ولدیل منافق له اجازه ورکې دا ول ډیر د خراب قبله سره لري صحیح حدیث بخاری مسلم کې راغلی دی امام بخاری په دې حدیث باندې دلیل نیولې چې کله یو سړی فسادی دی او هغه چې دینو بدعتي دی دا غیبت کول جایز دي خو دې لپاره چې په دې غیبت کې بستا خیر خوایي غرضی امام احمد ابن حنبل ته چاویل چې وسړی چې مونږ روزه و اعتکاف هم کوي دا درته ښکاریو کنا چې یو سړی د بدعتینو عیبونه بیانې دار ته ښکاری
هنو امام احمد ابن حنبل رحم الله وتویلو چې کم سړی تهجد او اعتکافونه منځونه کوي دا خو هغه ذاتی عمل دی ما ته هغه سړی ډیر محبوب دی او افضل ما ته هغه سړی ښکاری چې د بدعتینو پس خبرې کوي او د بدعتینو غیبتونه کوي خلکو ته دا د ټول مسلمانانو نه بهترین سړی دی مجموعه الفتاوا اتشتم جلد 201 صفحه کې آغا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله نقل کړی دی چې امام احمد ابن حنبل رحم الله فرمایل چې وسړی اعتکاف کوي د ورځې او دانګ روزم دي چې د شپې تهجد کوي منځونه کوي د دې سړی نه هغه سړی غوړه دی چې بدعتینو په خبرې کوي چې دا د مسلمانانو د فائدې لپاره دا افضل کار دی چې په درسونو کې او په بیانونو کې په بدعتینو پسې غیبت کې نو دا غیبت نه دا مستثنا دی دا غیبت کول جایز دی ځکه چې دا غیبت په دلایل سره ثابت دی او بدی سره د شریعت خلاف ختمول دي او د عالم بدی خلکو ته بیانول دي او بل دار چې د فتوی تفوس چې کله د معاشري خلک هغه دغه عالم نکینو داغه د نقص او عیب بیانول د دې لپاره چې دغه عالم دا عیب دې پدې کې چې دا فتوت خلق طلب نکی د دې لپاره چې مسلمانان د شر نه بچي نو دغه سی بدعتي عالم بدی بیانول جایز دي لکه دغه حدیث د امام بخاری کې دغه حدیث دی دا به دلیل او د سپینورم ډیر دلایل دي د محدثین چې یو راوی په باره کې وایي چې دا کذاب دی دا وزاع دی دا سیء الحفظ دی د دې لپاره بیانې چې دا عام مسلمانان معاشره دغه د شر نه بچي نو دغه په غیبت کې نه راځي دراوینو مبارک چې راځي چې دا اعمال وړوند دي عارج دي ګډ دي یا چې دینو اعمش دي هغه چې دینو وړوند دي شمکور دي نو د دې عیب بیانول دا غیر په جاندلو د پاره دغه وخت کې دا غیبت نه لري او یا یو کم عالم چې هغه بدعات گمراهی فسق او فجور بیانې نو د بدعتونو عیبونه بیانول دا چې دینو دا غیبت نه لري په بعضي وخت کې بتاته یو سړی را پاتې چیرته ولی علماء پس دا خبره کینو علماء سره چا فول پټې نه شریک د دین د وجنا د دین د فارا د عوامو د اصلاح لپاره اغه ته داغي عقیده خودل داغي بدعات خودل چې پکې غرض تا د عوامو نصيحت او خیر خوئی په دې غرض باندې دغه شان بدعتین او غیبت کول جایز دي چې څنګه امام احمد ابن حنبل مولانا تو پوسو شو چې کم سړی روزه عبادت اعتکاف کې دا غوړې دی کنه چې کم سړی د بدعتین او عیبونه بیانې دا غوړې هغه تو فرمایل چې مونږ تهجد اعتکاف خود د ذاتی عمل لې او څوک چې د بدعتین په څه خبرې کې او داغي غیبت کې د مسلمانانو د فائدې لپاره دا سړی افضل دی دا غوړه کار دی دا افضل کار دی دې غرض لپاره چې معاشره د معاشري خیر خوئی دی غرض دی او د مسلمانانو د فار نصيحت او اصلاح لټه چې په بدعتي فسلان شي ځکه عوام لوی سرمایه ده به د عوامو بچی چې دینو د لوی سرمایه ده او د مدارس او د جمعهتونو ته عوام د خپل قیمتي سرمایه ولېږي چې د هغې ذهنونو کې ضد او تعصب او ډلهبازي فرقواریت ورننباسي نو دغه غرض لپاره د هغې عیب بیانول د عوامو د خیرخواهي لپاره دا جایز دي دې لپاره چې د عوامو قیمتي سرمایه قیمتي وخت قیمتي بچي هغه ضایع کیږي او خرابېږي دغه شپږ قسمه غیبتونه چې دینو جایز دي دین علاوه نور هر قسم غیبت د مسلمان کول دا ناجایز دی او په دغه شپږ ځینو کې علماو دا مستثنا کړی دي د وجه د دلایلونه چې کله یو مظلوم لا حق شته چې د ظالم د ظلم نه ځان د خلاصولو لپاره قاضي په مخ کې داغه بدی بیان کی او یا دی یو خلاف شریعت کار د غیر ختمولو لپاره چا بدی بیان کی او یا د یو سړی
د مبارک د فتوی تپوس کې داغه عیب او بیانول دغه او یا داغه د شر نه د مسلمانانو ساتل داغه بدی بیانول دا جایز دي او دا رنګي چې یو سړی په یو نوم سره مشهوري نو کداغه نوم پاکستان یا شي هغه لکه اعما او اعرج او اعمش دا غرض غیبت نه داغه پیجاندل غرض نه دا هم غیبت نه لري دا حدیث مسلم نقل کړی دی کتاب الجامع کې ډیره بار راوړو چې دا مختلف آداب دي چې په دې باندې موږ او تاسو عمل وکړو معاشره با د مینې محبت آغا فیضا به جوړ شي الله دې عمل کولو توفیق راکړي وقولو قولي هذا